أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 47 48 49 درې آیاتونه چې دی نو هغه ویلې کېږي. پرونی درس کې تیر شولو چې کله بیا چې نو هغه بادشاه د مصر بادشاه ریان بن ولیدو هغه خوب ولیدو او د خپل درباریانو وزیرانو د هغوی نه د خوب تعبیر تپوس کړو د هغوی دغه تعبیر بیانولو کې عاجز شولو. نو بیا هغه کس چې کم ساقي و او جیل پې ختلی جیل نه رهایی منتلی و نو هغه ته رایت شول چې دغه شانتې موږ سره جیل کې یو کس و یوسف د هغه نوم و د الله پیغمبر و د هغه نو هغه د دې ښکلی تعبیر ورتلو بادشاه نه اجازت وغوښتو او لاړو. نو چې کله دی رالو یوسف علیه السلام ته هغه خوب وویلو نو یوسف علیه السلام ورله چې نو هغه تعبیر ډاریک ورکو. یوسف علیه السلام ورته وویل قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. نګور دین د اولنې خبره خو یو دا ثابت شول چې د انبیاء علیهم السلام د هغوی کار او منشات چې نو هغه څنګه وي او خلکو کې نو هغه دعوت چې ورکوي نو مخکې څه کوي. نو دا د انبیاء علیهم السلام چې نو هغه طریقې کار او اصول چې لاول به داسې کردار ادا کو چې په هغه کردار په هغه طریقې سره خلک به خپل ځان طرف ته جې نو هغه متوجه کړلو. بیا به د دغې نه وروسته چې کله دعوت ورکو نو هغه دعوت به اثر اندازو. لکه څنګه چې مونږ بل ورځ درس کې ویلو چې یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړو نو د خلکو سره محبت او تعلق ولې پیدا شو. نو د خلکو سره محبت او تعلق د دې وجې نه پیدا شو چې یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړو نو کم سړی به پریشان و نو د هغه له به یې تسلي ورکوله. چا باندې به چې تکلیف و نو د هغه سره به یې د هغه تکلیف کې اساني کوله. که څوک به بیمار و د هغه به یې بیمار پرسي کوله. که د چا به څه خدمت بل و نو د هغه به یې هغه خدمت وکړو. نو چې کله یې دغه وکړل نو د دغه ټولو نه وروستو د هغې خلکو د یوسف علیه السلام سره عقیدت پیدا شو. نو چې کله د یوسف علیه السلام سره عقیدت او محبت پیدا شو نو چې بیا ورته یوسف علیه السلام کومه خبره کوله هغوی منل. نو د دې دپاره دا اولنۍ خبرې او بیا د هغې سره د انبیاء علیهم السلام عقیدت د هغوی به خلکو سره دا پیدا کو نو د هغې سره به بیا کریمانه اخلاق هم ولو. اوس دې کې هغه ذکر کېږي چې ګوره یوسف علیه السلام د هغه ته صرف یوه خبره قدرې کړې وه چې بادشاه په مخ کې به زما تذکره وکړي چې داسې یو بې قصوره بې ګناه سړی چې دی نو هغه هم په جیل کې پروت دی د هغه حال دوالي 7 کاله غوړ ووتل د هغه چې نو هغه یاد ورته نه و. دې کې د الله حکمت ولو. خو به هر حال چې کله دی واپس بیا رالو یوسف علیه السلام ملامته کړی نه دی چې زما هغه دومره احسان ستاسو سره هغه دومره ښه تا ته د خوب تعبیر و دا ټول هر څه مې دله کړي ولو تا خو زما یو خبره هم نه ده کړې په مخه دې ښه خپل کار کوه. که چېرې مونږ یې داسې به ورته وی که نه مونږ به یې چې دا مړه ورک شه ته چې دی نو هغه زما د خو د شته خوب باندې تا چې دی نو چې زما د یو خبره نه شوه کولی اوس چې ګیر شوې چې په ما پسې را منډې وهي. یوسف علیه السلام دا د انبیاء نو هغه سولو انداز او دا د انبیاء اخلاق ولو. یوسف علیه السلام سووي قال تزرعون 7 سنین دأبا نو خوب تعبیری ولا هم ورکو او د خوب د تعبیر سره چې نو هغه بیا وته تدبیری هم اوخو دی د هغه پیغمبري کمالات ولو چې د تعبیر سره وته تعبیر چې نو هغه تدبیر هم وخولو چې تاسو بیا بچاو څنګه مومي بچاو طریقې کار وستو سره سي.
نو یوسف علیه السلام ورته وی تزرعون 7 سنین دأبا تاسو چې نو هغه به کر کوئ 9 کاله پر لپسې دا به معنا پر لپسې نو 9 کاله بلاول چې نو هغه خوشحالي بارانونه به کېږي خخ کولی په ټیم بارانونه وي فصلونه به خخ کولی کېږي نو 9 کاله به تاسو دقه شانتي وکئ فما حصدتم فذروه فی سنبله نو بیا چې تاسو کم ورې به لو وکئ یعنی دا 9 کاله چې کم تاسو فصلونه حاصلېږي دا تاسو بیا ریبئ نو دلته ورسره بیا تدبیر ورته وښو فما حصدتم فذروه فی سنبله نو بیا دغه چې کم تاسو وریبئ نو دغه غنم دغه دوار دغه وربشي دغه وریجې دا به تاسو داسې چل وکئ چې په خپلو وږو کې به یې پاتې کوئ نو چې کله تاسو دا په وږو کې پاتې کوئ که په دې باندې هر څومره زمانه تیریږي دا به څښا کېږي نه خرابېږي به نه سپږی به پکې هم نه کېږي چینجې به پکې هم نه کېږي دی نو هغه تدبیر ورته وښو که نه په هغه وخت کې د دومره ذخیره کولو خو نه دا نن سبا چې کم شیزونه دي یا سهولتونه د دې خو د سره تصور هم نه نو دی ورته خپل کریمانه اخلاق و اظهار وکړو تدبیر چې نو هغې ورته موښو او دا د الله کار دی الله قدرت کامله دی کله چې غنم جوار هر شی چې د کوي دی په خپل چې نو کڅوړه کې وي دغې خوشې وږې کې دی چې نو هغه نه سپږی وهلی شي او نه یې چینجې وهلی شي نو ذکر الله پیغمبر چې نو هغه ورته دا خوند الا قلیلا مما تاکلون مگر لږ هغه چې کم ستاسو د خوراک دپاره په کار راځي هغه به خورئ ثم یأتی من بعد ذلک صبر شداد بیا ورته وي د دغې نه وروسته به 9 کاله سخت چې نو هغه راځي یاکلن ما قدمتم لهن نو تاسو په هغې کې بیا خورئ هغه چې کم تاسو په دغې مخکیني 9 کالو کې چې نو هغه جمع کړي دي الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ هغه چې کم تاسو بچ کوئ مقصد دا دی چې د دغه سره به دا څه کم ضرورت ستاسو وي هغه به خورئ او کم چې ستاسو د ضرورت نه ماسیوا کېږي نو هغه به ځان سره جمع کوئ دا به ځان سره چې نو هغه بچ به کوي جمع چې نو هغه به کوي اوس یوسف علیه السلام چې نو هغه د دغې تعبیر څنګه دې سره وباسلو نو مخکې موږ ویلو چې علم تعبیر رویا د خوب تعبیرونو علم دا څه کسبي شیز نه دی دا الهامي شیز دی الله رب العزت چې نو هغه انسان ته کوي او یوسف علیه السلام ته الله پاک په دې کې نو کمال درجه ورکړې وه اوس د هغوی څومره مناسبت نو د هغوی دې ته وکتلو چې ګوره پټۍ اړول دا کار چې نو هغه د غوايه دی غوايه باندې خلک پټۍ واړئ کر پې وکړي د غرس وکړي بیا په هغه وخت کې پوخا غوبلې به هم خلکو چې نو هغه په غوایانو کولی نو د دغې مناسبت سره د هغه وویل چې کله سربې غواګانې دي او دا سره نو کرونده چې نو هغه په دې کېږي نو چې کله په دې باندې کېږي نو دا ساورې به کر کوي بارانونه به نو دوی به پکې کار راځي نو دغې سوربوالې د غواګانو د هغې نه چې نو هغه دغه تعبیر واغستو نو به هغې وویل چې لاول چې کله دقې او سربې نو ساورې خو هله سربېږي چې کله چې نو هغه بارانونه یې ګیاګانې هر څه ډېري نو هغې مناسبت سره وکتل نو یې 9 کاله به په تاسو باندې چې نو هغه ښکلي چې نو هغه به بارانونه هر څه به او بیا د هغې نه وروسته 9 کاله چې هغه نو هغه د نرۍ ساورې ولګي وچ وږې ولګي چې نو هغه لون شین وږې راګیر کړي نو بیا چې تاسو په دغه وخت کې کم کړی او قاصالي راشي نو بیا به د دغې وخت کې چې کم تاسو بچت کړی دا به بیا ستاسو په کار راځي خورئ به ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس او بیا ورته وویل چې یریږئ ما دا 9 کاله چې کله تیر شي بیا به عام معمول مطابق د الله د طرف نه چې نو هغه باران نه کېږي بیا به د راځي اوس وایي چې یوسف علیه السلام ورته د 15 کال چې نو هغه تعبیر خو هغه په خوب کې نه و دی ورته د خپل طرفه ووي نو ما هم تاسو ته وویل دا د پیغمبر که نو هغه کریمانه اخلاق ول بیا یوسف علیه السلام چې نو هغه د 15 کال حالت څنګه بیان کړل دا خو په خوب کې نه ولو نو یوسف علیه السلام دا په وحي سره او یې په خپل عقل سره وکړلو یا خو ته الله پاک د طرف نه وحي شي او یا یوسف علیه السلام چې نو هغه په خپل عقل وي چې کله قاصالي چې نو هغه ختم شي نو لازمي خبر ده چې 9 کاله تیر شي او قاصالي چې نو هغه ختم شي نو دغه نه وروسته بیا باران نه کېږي ځکه د قاصالۍ چې کم میعاد دی نو هغه 9 کاله دی نو چې 9 کاله دغه تیر شي نو بیا د الله پاک نه ښه یقین ساتل ښه ګمان د الله پاک سره ساتل نو بیا بارانونه کېږي او ښه ښکلي چې نو بارانونه به کال به آباد شي دومره به آباد شي چې په هغې کې به دومره بارانونه وشي یغاث الناس چې خلک به نو په هغې کې څه شي
په باران ماړه شي وفيه یعصرون او پای کې به دومره میوه او هر څه واشي چې واپس به بیا خلک اقا شانتي نو کور او د نور شزونه دا به نه جوړي دینه به شراب جوړي دینه به د اسکاک شربتونه یو سو بل څه چې نو هغه به بیا جوړيږي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي قال نووی یوسف علیہ السلام تزرعون تاسو بکر کوي سبع سنین او وکاله د اب پر لپسې فما حصدتم بیا هغه چې تاسو لو وکي وری بی فزروه نو پریک دی هغه فی سنبله په خپل وګو کې الا قلیلا مگر لګ مما هغه تاکلون چې تاسو خوري ثم یأتی من بعد ذلك بیا براشي ورست د دین سبن او وکاله شداد سخ یا کل ما قدمتم چې دوی بخوري پای کې هغه چې کمی مخکې ځان سره ذخیره کړي لهن د خپل ځان د پاره اندغه کلون د پاره الا قلیلا سوا د لګو مما هغه تحسنون چې تاسو بچ کوئ ثم یأتی من بعد ذلك بیا براشي ورست د دین عام یو کال فيه چې پاغه کې یغاث الناس باران بوریږي په خلکو وفيه یعصرون او پاغه کې بدی چې نو میوه نه چوړي